په دې عیسایانو کې دې یوه طبقه داره دی وایي چې زمونږ مشر عیسی علیه السلام وایي دا د یهودو یو طبقې هغې وجلی دی او مړ کلی دی. نو که چېرته دا خبره د دې داسې وي لکه څنګه چې دی کوي، نو ولې الله رب العالمین هغه دومره کمزوری شو چې د هغې نه به خلک بچی وجني او الله رب العالمین به تپوس نشي کولی. حال دا دی چې یو عام انسان د هغې بچی رور څوک مړ کړي هغې بېرته بدل اخلي، ولې الله رب العالمین د خپل بچي بدل نشي اخیستلی. څه قرآن کریم کې الله رب العالمین وایي الله داسې ذات دی چې نه د دې نه څوک پیدا دي او نه الله رب العالمین په خپله باندې پیدا دی. لم یلد ولم یولد، احد ذات دی الله رب العالمین. الحمد لله الذي جعل التوحيد عالية وجعل الشرك سافلا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. زما عزت مند یو خبره روانه ده عامه په دې میډیا باندې یا عام گردش کوي په دې وخت کې چې هغې ته د عیسایانو اختر ویلی کېږي او زمونږ ځینې داسې نام نهاده مسلمانان دي چې هغه ورله په دې کې مبارکۍ ورکوي میری کرسمس په دغې طریقې سره. حال دا دی دا خبره زمونږ په شرع کې او د عیسایانو چې کوم خپل د هغې شریعت دی په هغې کې هم دا خبره حرامه ده. دوی وایي په دغه ورځ باندې عیسی علیه السلام دا پیدا شوی دی او دا د الله رب العالمین بچی دی. یو خبره دا یاد ساتئ چې لاول خو په دې خبره کې اختلاف دی، د عیسایانو خپلو کتابونه لیکلي دي چې عیسی علیه السلام په کومه ورځ باندې پیدا شوی دی. یو پکې دا قول دی چې عیسی علیه السلام په 25 دسمبر باندې پیدا شوی. دویم قول په دې کې دا دی چې دا په 26 جنوري باندې پیدا شوی دی او دریم دا دی چې دا په 27 جنوري باندې پیدا شوی دی او څلورمه 19 جنوري پکې ذکر شوی ده. لاول خو د دې په خپل منځ کې اتفاق نشته چې عیسی علیه السلام دا کله پیدا شوی دی. دویمه خبره په دې کې درې قسمه عقیدې دي د خلکو. یوه عقیده د عیسایانو دا ده چې عیسی علیه السلام د الله رب العالمین بچی دی. دویمه عقیده د دې دا ده چې عیسی علیه السلام د الله رب العالمین بچی نه دی بلکې په خپله باندې الله دی. او درېیمه خبره درېیم مذهب د دې دا دی چې عیسی علیه السلام ثالث ثلاثه درېیم د ربونو نه دی، مطلب درېیم رب دی. پښتو کې چې ورته درېیم خدای خلک وایي درېیم رب دی عیسی علیه السلام. د دې دا قسمه عقیدې دي. کم مسلمان چې رالګي دیو له مبارکۍ نه ورکوي میری کرسمس یا حیبي په دغې طریقې سره دا سړی ګوره د اسلام نه خالي کېږي. ته په دې خبره باندې د دې عیسایي سره راضي شولې، په دې خبره باندې ته راضي د عیسایي سره چې او عیسی علیه السلام د الله رب العالمین بچی دی نعوذ بالله من ذلک. وزیم د سره منم کم خلک چې په یوروپ او په دغه ملکونو کې اوسېږي بهر ملکونو کې او عیسایانو ته دا مبارکۍ نه ورکوي د عیسی علیه السلام د ولادت او د هغې د پیدایش، ته په دې خبره باندې ګوره کفر ته رسېږي. په دې خبره تا خپل ځان راضي کو چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی نعوذ بالله من ذلک. زمونږ عقیده د اهل السنه والجماعه د دې عقیده دا ده چې عیسی علیه السلام د الله رب العالمین یو بنده دی. لکه الله وایي دا زما بنده دی، دوی وایي نه ابن الله، وایي دا الله بچی دی. بله خبره کرسمس دا کله شروع شوی، دا تاریخ کله شروع شو؟ نو دا د عیسی علیه السلام نه تقریبا 300 کاله وروسته شروع شوی چې کله الله رب العالمین اسمان ته عیسی علیه السلام وخېجو. نو د قسطنطین چې کوم باچا دی قسطنطین هغه داسې کار وکړو چې د خپل پادریانو د خلک را جمع کړله او دوی ورته وویل داسې یوه ورځ به جوړه کړو چې په هغې کې بایبل د یو چې کوم کتاب دی د هغې تلاوت به موږ کوو او عام دغه جشن په دغې طریقې سره موږ د عیسی علیه السلام د ورځ مانځو. نو دا په اسلام کې بالکل حرام کار دی. کوم خلک چې د عیسی علیه السلام د ورځ مانځي یا ورته مبارکۍ نه ورکوي یا په دغه ورځ باندې کوم پروګرامونو کې شرکت کوي، ګوره دا سړی د اسلام نه خلاص دی. ګوره